زما مهربا زما مهربا ډېر ښکلي ښکارېدې ته. زه څنګه ښکارېدم؟ هوره ښکارېدې ته، بلکې د هورو د ښار مشره. ښه بس یې کم. اوس تاسې خبرې هم جوړې او که نه رښتیا هم وې؟ یاره موږ به ستا نه څه جوړ کړو، جوړولو والا ته پوره جوړه کړې. زموږ دومره جرأت چېرته چې ستا په دې ښکلي مخ کې د یو خال اضافه هم وکړو. هلو هغه هلک څوک و؟ کم یو هلک؟ د چا خبره کې ته؟ دغه هلک خبره کومه چې تا سره په ګینټو ګینټو ولاړ او په کی خبرې دې کولې. I don't know ته د چا خبره کې. And by the way دا زما پرسنل میټرز دي. تا ته د انسپیکټر جوړېدو هیڅ ضرورت نشته. Got it؟ یا I got it. زه یو کار کوم، انسپیکټر نه جوړېږم، زه مو ډایرکټ بابا سره خبره کوم. اے لیسن، ته په ډیډ سره څه خبره کې؟ زه به سهار خپل ډیډ سره خبره کوم او ستا چې کم روب دی ما باندې دا چولو ضرورت نشته. دا ټول روب دی اچو پاغي حیا باندې چې ستا فیونسي کم او زموږ د کور نوکر ډېر ښکاري. دومره شانتي که دومره شانتي تمیز تا ته مور پلار خولې به ته به داسې نه وي. ښه یو ډېره بدتمیزه جینۍ ته. نه لرې اوسېږه که نه مانا بد را باندې لګئ تا او مسکان دواړه. ما ته ستاسو هیڅ ضرورت نشته. تا ته که ضرورت وي او که نه وي خو ستا ماغزو ته د ټیکېدو ضرورت ضرور شته. ماما څه ماما؟ څوک دی هغه؟ چوپه. ولې زه چوپ شم؟ ماما وګوره چې ته یو مضبوطه سپېړې دی ومې ټول سړیتوب به پخپله راشي. ماما دا وګوره ما وغي زه ووهلم ده. غواړې خو مې نه ده تر اوسه پورې. زه درته قسم خورم که نه که ضرورت پرېوت به نه یې دلته وګوره یو سپېړې چې وکړې ټیک به شي. لږې په مینه خبرې کوه خوریانو سره. دا د دې حرکتونه دي د مینې کولو والا. ښځه پوهېږه دا درته وایم زه ګران نه به درته پروزي. زه په ډېډ سره خبره کوم. بس کا څه چلو شو؟ وای خدایا اوس زړه خراب شوي دي د دې هلک. اوزار مې کوم. ما به کوره پر بوزې ناوخته ډېر شو. نه ولې؟ هغه ځکه چې دا ښکلی وخت زه په څه کمکلتوب کې ضایع کول نه غواړم. زه څه پوه نه شوم. نو ته په هیڅ نه پوهېږې. یو کار کوم، یو دوه ښه کپچې جوړو او زما په کمره کې ایسکو یو څو خوږې خبرې وکړو لږ وخت په یو ځای تېر کړو. نه او دونه ناوخته پر یوازې ښه نه ښکاري. چې چا ولیدو نو پته نشي زموږ باره کې بس سوچ کوي. د چا خبره کوې ته؟ که زما د مور پلار خبره کوې نو هغوی دومره د وړوکي ذهن والا نه دي او نه هغوی دومره ډېر شکونه کوي ستا د مور په شان. زیشانه خبره د شک و شبهات نه ده بلکې اخلاقي او معاشرتي عزت خبره ده کم چې موږ له د دې اجازت نه راکوي. چې کله هم زه تا سره همداسې څه خبره کوم ته ما له همداسې جواب راکړې. زه په دې کور کې تا ته په ناسته مسله ده که نه نو زه تا چېرته بهر به وځم آیسکریم در باندې خورم. زه آیسکریم او په دې وخت څه د یو کلیوالې په شان د یو جاهلې جینۍ په شان خبرې کوې ته؟ د ښار تا ته لږ هم پته نشته دلته آیسکریم او ټرې ټوله شپه کولوي. هلکان جینکې ټوله شپه په خپلو ګاډو کې په سړکونو ګرځي چکرې وایي خوراکونه کوي. ته خو ما سره داسې خبرې کوې لکه چې ناپېژنګلو یم. د نیري چاچي نه دی؟ تاسو بالکل د ځان په شانې کړې یې. اوس خو بهر تلل پوسیبل نه دي. یو کار کیدی شي زه کافي جوړوم موږ به دلته وسکو. واو ګډ زه ستا انتظار کوم. حیا کافي چې جوړه کې زما کمرې ته راشه هلته به وسکو.
یار د خدای خاطر وکړه کمان پردي نه یو مونږ نه پیژنګلو نه یو هر وخت داسې ولي اکوټ شانتي ته شرمېږي ډېره ته دا پتا څه چل کېږي ستاسو کافي یخیږي کافي که یخېږي نو یخه دي شي کافي څکل امپورټنټ نو داسې تا سره کېناستل یوازې خبرې کول امپورټنټ وو ښځه دا پرېږده ته ماته دا ووایه چې دا وخت مونږ دواړه یو ځای ناست یو تا ته څنګه ښکاري ډېر مشکل مشکل ولې هغه ځکه د ماشومتوب نه مور موږ درېواړو خویندو ته د صحیح او غلط فرق ښوولی دی حیاته ته څه پیغور نه راکې ماله ته څه ویل غواړې چې زما مور زما تربیت ښه نه دی کړی یا زما د خویندو تربیت یې ښه نه دی کړی او داسې ما تا سره کړي څه دي چې زما تربیت ښه نه وي زبردستي مې کړې بدتمیزي مې کړې څه مې کړې ما خو داسې څه نه دي ویلي تا ته دا نه ښکاري چې دلته ما سره ناست او خبرې کول غلط دي فاین نو بیا دلته ناستې ته ضرورت نشته ځه دې ځي نه زیشانه I'm sorry هیڅ ضرورت نشته سوري موري ته تا ته غلط ښکاري بس زه دې ځای نه زیشان زه ستاسو خفګان نشم برداشت کولی I'm sorry اوس راغی لارې ته بس زه هم د دې د پوهولو کوشش کوم ستا چې کله زړونه مې لو شوي وي نو هر وخت داسې خلک نه یریږي اوهو ما باندې خو دې ډېرې غوسې کولې پخپله څه کې ته دلته د بې حیا سره دا خوله دې بنده که ایرج ولې بد در باندې لګي څه زه د ډک محفل په مخ کې چا سره خبره وکړم نو زه ډېره بده یم او دا دلته په تنهایۍ کې تا سره لاسو کې لاس ورکړې او رومانټیک خبرې کوي نو دا ډېره نیکه ښځه ده شټ اپ تا له اخري وارنینګ در کوم زه دا خپل بکواس بند کړه یو به دې وواو زیشانه پلیز اومې وهه که نه ولې ودرېدې اوس به زه وایم ټولو ته چې تاسو دواړه دلته څه کوئ څه کوو مونږه څه به وې ماما ایرج غلطه کې ته درته ویمه ګورې زه ماما اوهو څه شورم راغشتې ده په دې نیمه شپه کم از کم د پلار خیال خو ساتې صبر وکړه ماما زه درته وایم ته ماله څنګه دمکیانې راکولې زما په کمره کې او خپله وګوره په خپله کمره کې د دې سره څه خبرې کوي څه کول ما څه کړي دي ما څه کول دې څه د نیمه شپې هیڅ نه دي شوي او هیڅ نه کېدل بس دواړه ناستو کافي مسکله کافي په دې وخت ولې میډم ماله خو د چرته په نیمه شپه کافي نه ده پخ کړې تاسو شو په تاسو دا څنګه خبرې کوئ تاسو کافي خو مسکله زیشانه چې کومه خبره د ایرج دپاره غلطه ده هغه ستا د حیا دپاره هم غلطه ده څنګه تخکاره شو تا ته د خپل نوي ژوند ابتدا زه خپلې کمرې ته ځم هله ناشته خو وکړه زما مهربا زما مهربا زما مهربا زما مهربا زما خیالو چې ستا مور او خویندې به راځي خلک څنګه وایي مشرقي او رواج وي هغه چې د واده نه پس ناشته د جینۍ د کوره راځي زما د کور نه څوک نه راځي ما هغوی منې کړه خبره واوره بچې پاپا زه د خپلې ماما خواله زما صابره
بوزه دې دلته نه ته یو ماشوم نشي سمبالولی بیبي جی زه څه وکړم دې زه نشم کابو کولی بوزه دې دلته نه راځه پاپا زما مال زما دلته نه مور له ولاړ شه اول دې خو راشه راځه راځه دې خو راځه نه پاپا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم ترور دا ماشوم څوک دی سم ښکلی مسکان تا ته خو ویلې مې وو دا دی سلیمان دا یان زوی دا یان مخکې ښځې دلته پرېښو اوس به دلته یي اوهو آی سی دا یا نور زوی ها رښتیا چې ډېر زیات ښکلی دی که نه فلا څنګه ته ښکاره شو تا ته د خپل نوي ژوند ابتدا زه خپلې کمرې ته ځم هله ناشته خو وکړه Come, join us. ډېر دې مبارک شه فلا تا خو د واده په پیل ورځ د یو ماشوم د مور جوړېدو اعزاز ترلاسه کړو همدې ته وایي په یو غشي دوه ښکارونه رښتیا ووایه چې واده نه مخکې د دې خبرې په تا باندې بوی هم نه و لګېدلی غلطه خبره ده دې ته وایي سیده سودا یاره ما هم خو ستاسو ډېر د پوهېدلو کوشش وکړو چې په داسې معامله کې ډېر د فکر او د سوچ ضرورت وي رښتیا درته ووایم موږ ته خو د پیله نه شکو چې په دې خلکو کې څه نه څه چل شته خو ستاسو خوشفهمیانې پوهېدئ چېرته تاسو خو موږ خپل رشته دار اډو ګڼئ نه اینیویز زه دانش مور کره ځو که ته غواړې نو تلی شي موږ سره هاو زم خو به ښه نو بس صحیح ده که نه اسیم په ګاډي کې ډېر ځای دی پلار او زوی که بوتلل غواړي نو هغه هم پکې تلی شي تھینک یو مسکان زه به پخپله لاړه شم صحیح شوه اوس خو ستا سره هم ګاډی شته ډرایور شته بیګم صاحبه جوړه شوې که نه څه خبره ده خیر زه خو ځم د دانش سره همدا خو ورځې دي د ګرځېدو را ګرځېدو انجوای کولو بای بای مور ویل چې تاسو ته مور پلار کره بوزم که ته تیاره یې نو راځه ته به تکلیف کې شي دې کې تکلیف څنګه زه چاله تکلیف ورکول نه غواړم تاسو پلیز ډرایور ته ووایئ چې ما کور ته ورسئ مام د فلا خو مخ ته کتو والا و په یو شپه کې دومره شانتي مخ راوتی و او ما څخه یې اډو سترګې نه ملاولې د شکل خولو قابل چرته پاتې شوه ډېر چالاک یې ځان ګڼم مور او لوڼو راغورځېدې په ځمکه سر د لاندې اوس
د خورو ډک مخونه کو چاته خي نو څنګه به خي کو چا سره سترګې لګي نو څنګه به لګي تا ته پته ده مام هیڅ کسر پرې نه خودو معموله داسې تراخه ټکونه ورکړه کنه مجال دی کاغي به مال د یو خبریم جواب راکړي اوس به زه ویم ټولو ته او اوس به زه ځم د نایرې چاچي کره او د هغې حیا خوله به زه اوس بنده کړمه ډېره شریفوئ ځان ته هغه ماما تاسو وکتل کنه څنګه یې د زیشان په لاس کې لاس ورکړه او ټوله شپې خبرې کولې پته نشته څه خبرې به یې کړي پته نشته ځان سم لیلا مجنون ګڼي پته نشته څه وعدې کړي دي او نو ته ورشه کنه ورشه د هغې پاکې مور ته ووایه د هغې د لور کارونه ډېر غرور کوي نه یې را په خپلو لوڼو پاسه ورشه لږې خبرې خو ورته وکړه کنه اوس ګورم زه میډم نیره څنګه پاتې کېږي داسې غټ سکرګنۍ سره خبرې وشوې ستا څه وایي هغه فلحال خو هغه یوازې خپل کور ته تلل غواړي پلان څه دي د هغې پته نشته مورې خو ډېره زیاته پریشانه او غوسه ښکارېده هغې ته ماشوم ښکاري او دا 2000 ګز بنګله ورته نه ښکاري د دې ځای عیش او سهولتونه او ستا په شان خاوند چې هغې په خوبونو کې هم چېرته نه وکتلې ژوند په سهولتونو او په آسایشونو باندې نه تیریږي د هغې دپاره عزت ډېر ضروري دی کم چې په دوکا او په دروغو باندې ختم شي پلیز ډرایور ته ووایې چې ما کور ته ورسئ زه تاسو بوتلی شم نه ډرایور ته ووایې زه هم هغه سره ځم ته ولې کېناستې زر لاړ شو کیر روړه زه نه ځم ښه اوس خو مې چیرې وړئله ټول کارونه په ما کوې لاړه شه وروېړه اوهو څه وشو په څه خبره جنګ کوئ مورې ما صرف دې ته وایي چې ورشه کیر روړه ټوله شپه مې خو هم څه احساس هم نشته دې ته ولې لورې طبیعت خو دې ټیک دی ولې ټوله شپه ویښه وي مورې ښایسته چاچي چې ده که نه چې دا یې بوتلې وه د فلا باجي او د مسکان باجي د رخصتېدو نه پس ټوله شپه یې په دې باندې کارونه کړي ارام بې خاورې کړي زه خو نه پوهېږم کله نه دا یا کوئی ځن شوې ده د هغې کارونه نه ختمېږي دا یا نه بغیر دا کومه نوې خبره ده د ورکوټي وایلو خو زه دا ګورم چې دا دواړه ځي او د هغې د کور ټولې ذمهوارۍ په خپل سر باندې اخیستې وي اوس خو ښکاره خبره ده د حیا باجي ذمهواریانې نورې هم زیاتې شوې هلته او ته خبرې فلا باجي حیا باجي ته هغې ورځ ویل که نه خپلو ګوتو ته ووایه چې زخم زغملو ته تیارې شئ فاریا تا پټي پټي زموږ خبرې اورېدې نه فلا باجي هغه تاسو ډېرې تیزه تیزه خبرې کولې نو چې هغه کچن ته آواز راتلو صحیح شو ایرج راځه لورې څنګه یې ښه یمه څه خبرې مو کولې هېڅ نه بس خپلې خبرې هم کولې ته وایه مسکان راله هغې ویلو له خو راغلې ومه ښه ګرم ویلکم ورته میلاو شوی خپل سخرګرۍ کې تاله ورته نه دي ویلي او چېرته پورې چې زموږ د کور د کارونو خبرې دي نو زما ماما یو دوه څه پوره 10 نوکرانې فوټ کولی شي او که چېرې فلا او حیا ته اواز هم وکړي نو هغه د خپلولۍ د وجې ورته کوي خو کیدی شي دلته چېرته غلط فهمي وي چې د دې دواړو نه بغیر زموږ د کور کارونه جوړې نیمګړي دي داسې هیڅ هم نشته ښه موږ ته داسې هیڅ غلط فهمي نشته دی ته کیدی شي غلط ګڼئ اوه هسې حیا تا چاچي ته دا نه دي ویلي چې ته ټوله شپه څه دپاره ویښه ناسته وې ټینشن ولې اخلې زه به ورته ووایم که نه ګوره چاچي اوس که ټوله شپه دا د زیشان په کمره کې ناستې او رومانټیک خبرې کوي هغه هم د هغه لاسو کې لاس ورکړي نو بیا د بل چا څه قصور دی دا ته څنګه په زول خبرې کوي ایرج ایرج باجي
ستاسو په خپل ورور یقین نه وي خو زمونږ په خپل خور پوره باور ده او که باور نه ونه مور به کله هم حیا باجي ستاسو کور ته نه درلېږله. ها نو زه څه دروغ وایم او که تاسو د خپل خور نه چې زه دروغ وایم که رښتیا وایه حیا چې ته د زیشان په کمره کې دغه په لاسو کې د لاس ورکړو او ټوله شپه د خبرې نه وې کړې څه دروغ وایم زه. دا څه ویل ایرج؟ وایا جواب راکا ایرج دا څه وایي؟ دا تربیت کړو ما ستا په دې تربیت باندې زما نازو ستا جرأت څنګه وشو د دې کولو؟ موري څه کوئ تاسو؟ حیا حیا چپ شه. موري ته د ایرج په خبرو کې رالی او په حیا د لاس اوچت کو. هغه وی چې کم ما اوریدل نه غوښتل کم چې زه برداشت کولی نشم زما لوڼو ته څوک ګوته ونیسي او هغې ته غلط ووایي. زه دا تصور هم نشم کولی. تاسو مې ورکوټي والي نه څنګه پویه کړې وای او تربیت مې دله کړی و. زما ټوله خواري زما ټول محنت تاسو په اوبو لاوکو. موري داسې هیڅ خبره نشته. حیا داسې هیڅ نه دي کړي چې ستاسو تربیت ته به څوک ګوته ونیسي. یاره خپلې پریشانۍ کې رانه هیر شو. نعیمه خور او ایان ولې رانغلل؟ ته یوازې ولې؟ ما خو ناشته دروړه خو تا منې کړم چې ټول درځو هلته به خورو او اوس ته یوازې راغلی. څه خبره ده فلا؟ هر څه خو ټیک دی که نه؟ زما زړه درزېږي. څه خو ووایه. موري هغه خلکو موږ ته دروغ ویلي دوکې وکړه موږ سره. څه؟ ایان مخکې مې یو واده کړی دی. د هغې یو زویم دی. هغه چې زره زره والوتو څه د درد او غم هواګانې وي بندګۍ کې زما څه وکمې چې تقدیر کې مې سزاګانې وي زما جل بزما غم لکی رب دومره مې غلطیانې وي چې په اوښکو کې مې پیالې وي بس هم هغه مې یاره داسې ټینشن اغستو تا ته څه ضرورت دی نعیمې؟ په هغه جینۍ داسې کم غر را پرېوتی دی. الګ به د امریکا نه راځي هغه خو هغې ته پته وه که نه؟ هسې خو هغوی خپله لور واده نه کړه. یاره د ایان دا پرسنالیټي دومره ښه تعلیم د هغه جوب او هسې هم ایان ته د فلانه ډېرې ښه جینکۍ میلاوېدې شوې که څنګه؟ زه خبر یم د دې خبرې نه خو ما هغه غلطي دوباره نشوه کولی. نن هغې مونږ ښه اګنور کو او لاړه دلته نه او ایان راته ویل چې د شپې دې سره مس بیهیو هم کړی دی. ها ایان رښتیا وې؟ نه جی هغې څه داسې مس بیهیو خو نه دی کړی ما سره خو د هغې په مخ څه خوشحالي هم نه وه. خیر خو د پروا څه ضرورت نشته. د کم خاندان نه دا بیلونګ کوي که نه داسې جینکۍ ډېر ساعته پورې رزسټ نشي کول او اسیم د هغې مور پلار د هغې د واده لپاره څونه پریشانه وو فکرمند وو. موږ خو هغه ډېر په ښه انداز کې راواده کړه. هیڅ د شرمنده کېدو ضرورت نشته تاسو ته. او نعیمې چې بیا تیزې سره خبر وکړي نو ته خپل لاس اوچت ساته. ښځه ته ووایه ستا د انګور څه حال دی؟ ډېر زیات فخر دی هغې ته د خپل کور وړلو شیزونو باندې. ما هغې له دونه ښکلي ډیسنټ او کوسټلي سوټ روښکلو اچولو دپاره او هغې د خپل کوره ډېر ښکلي او کوسټلي سوټ یې واچولو لاړه.
هسې هغه جینۍ ډېره شاپ ده او ستا زوی ساده انسان دی خیال کوه او دا خو ته صحیح وې خیر نعیمې تم د فلا طرف نه لږ شانت خیال ساته دا سیده ساده کټو والا د دننه نه ډېر زیات هوښیار وي او ته ټیک وې آیا نه ته داسې وکړه چې لاړ شو فلا راوله د هغې مور کره دومره وخت تېرول ښه نه دي مورې که تاسو هم را سره لاړ شئ نو ښه به وي ځکه چې نه زه یوازې ځم او نه زه یوازې تګ غواړم سپیشلی چې قصوروار مونږ یو اوهو دا داسې پریشانه او سوچونه چې کې نو هغه خلک به زموږ په سر روخیږي پلیز ته خپل ځان وپېژنه یو نو زه ډېر زیات خفه یم چې زه ستاسو خبرو کې ولې راغلم کم از کم ما خو هر څه هغې ته سپا سپا ویلی شو شکر وباسئ چې تاسو کره یو ښه شان رشته راله داسې رشته خو به تاسو ته په کتلو میلاو نه شي اوس تاسو د حد نه وځئ زما مهربان زما مهربان زما مهربان زما مهربان هغوی له دا پکارو چې موږ ته یې ویلې وې بیا زموږ مرضي وه چې موږ ها کول که نه مورې زه ډېره خفه شوم دا ځل زه رښتیا دومره بې قیمته یم د ماشومتوب نه تر اوسه پورې ښایستې چاچي مسکا نیرج د دې ټولو ټوکې نخرې هر څیز ما برداشت کو کله مې زړه ته نه و اچولې کله مې سوچ نه و کړی دې باره کې خو دا ځل ما ته ډېر تکلیف ملاو شو زه نو مه خبره چې زما د واده نه به یو نخره جوړه شي ولې رښتې داسې وي څه زما لور ډېره بهادره ده خو فلا څوک چې څومره بهادر وي که نه په هغه سختې هغومره راځي خو ته غم مه کوه زه او ستا پلار به نعیمې سره خبره وکړو او ایان سره هم نه مورې اوس د دې هیڅ فایده نشته هغوی ته دا ویل ډیر ضروری دی چې لوڼه بوج نه وي موږ د دولت د وجې نه هغې له دا رشته نه وه ورکړې موږ خو د هغې شرافت ته وکاته او د خپل زړه ټوکړه م ورکه ستا بابا ټیک وایي فلا دا وخت د چپ کېدو او د یریدو نه دی هغوی سره به خبره وکړو چې تاسو ته د ویلو هیڅ حق نه و جواب به راکوي هغوی ټیک ده څنګه چې ستاسو خوښه وي زما مهربان زما مهربان زما مهربان زه حیا او فاریا له ورځم زما مهربان زما مهربان زما مهربان دا هر څه څه کېږي بصیر صاحب من خو لا سمه خوشحالي نه وه کړې غم مه کوه نیرې الله په ازمایش کې خپل ګران بندګان اچوي هغوی چا باندې چې هغه مهربان وي بېشکه زه کمزوری ښه غریب ښه بېوسه ښه خو زه خو یم د فلا لور پلار که نه او د پلار په موجودګۍ کې د هغه لور سره زیاتې نشي کېدی نشي کېدی صد درد و غم هواگانې وي
بندګې کې زما سوکمې बस का हाया मजाड़ा ما داسې سوچ هم نشو کولی چې مور به په ما لاس اوچتوي هغه هم د هیرج د وجې نه زموږ په کور کې زموږ د خبرو نه زیاته د نورو خلکو خبرو ته اهمیت ورکولی شي हाया غلطی ستا هم ده تاله خاموشه پاتې کېدل نو پکار تا ته پته شته خاموشي کله ناکله بل چا ته موقع په لاس ورکي د هر چا دپاره اعتراف کول تاله دا ویل پکارو چې هیرج دروغ وایي تاسو ته پته ده که نه زه ستاسو په شانتې بهادوره نه یم ما کې دونه همت نشته چې غلط ته صحیح او صحیح ته غلط ووایم او باجي ته چې کوم ظلم تاسو سره وشو هغه خو د غټو غټو حوصلې ختموي हाया हिम्मत بیللو سره تکلیفونه په موږ باندې بره کیږي زما یو خبره همیشه یاد ساته نه به ته چېرته حوصله بیلي او نه زه چې ډیوې نه بلې دې کمزې هلته سترګې ما بلې کړې دي چرته چې غرمه لرې پورې هلته ما باڼه غوړوه مې ما خو چې څنګه واورېدل نو په منډه رالم لکه چې مسکان او دانشم په کور کې وو اول اول ځل مې زوم کور ته راغلی دی ما خو ډو برداشت نه که هغوی نه مې معافي وغوښته ما وی چې لاړه شم او مخکې ستاسو خیریت معلوم کم شایستې دانش سره په دې معاملې تا ته خبره کول پکار دي دې سلسله کې د هغو خاموشي بې وجه غوندې ده موږ د پاره د مسکان او د فلاح هر درد هر خوشحالي او غم یو دی یو د څنګه خبرې کې ته نظیر مونږ لا دانش او سلیمې سره د خبرې ضرورت نشته د څه خبرې ګیلتې وکړو دا یان د رشتې دپاره اقرار او انکار کول خاص طور باندې بصیر رور کړې وه مونږ خو ډېر پې کړي وو ډېرې لارې مې ورته وښولې خو هغه یې که نه څه خلک چې د نورو نیک نیت او خلوص همیشه د شک په نظر باندې ګوري خو شایستې باجي زمونږ ستاسو نه او د مسکان د سکرګنې نه هېڅ ګیله نشته نایره ټیک وایي شایستې موږ د هغې نه ګیله نه کوو خو افسوس د دې خبرې دی نایمې موږ سره ډېر زیاتې وکړو که هر څه یې مخکې صفا ویلې وې صحیح به وه بس زما مشوره خو دا ده چې فلا ته دلته کښېنوئ تاسو څه مطلب همدا چې فلا پسې سکرګنې راشي نو هغوی ته صفا صفا ووایه چې څو پورې هغه ماشوم هلته وي فلا باید کور ته نه ځي که په دې وخت کې مونږ غلی شو نو او په چپه خوله باندې مو فلا هغوی ته حواله کړه نو بیا خو پیښه چې د احتجاج ړومبې او اخیری فیصله دواړه د لاسه لاړل خو شایستې موږ له دا سوچ هم پکار دی دا زما د لور د ژوند او د مستقبل خبره ده وړه شان غلطي د عمر پیمانتیا هم جوړېدی شي خیر اوس دونه زه خو هم پوهېږم چې په دې کور کې زما د خبرو هېڅ اهمیت نشته زما مینه زما خلوص او زما نیک نیت هغې ته همیشه د شک په نظر کتلی دي تاسو ما خو ستاسو د ښو خبره کوله بس دومره مې غوښتل چې فلا خپل کور کې خوشحاله اوسي چې څنګه مسکان هلته خوشحاله ده چې د فلا هم هغومره عزت وي چې بېوسه او غریبې جینۍ په شان ورته نه ګوري هغه خلک خو اوس چې زما په خبره نه پوهېږئ نو صحیح ده چې څنګه ستاسو خوښئ بصیره تاسو چې کومه خبره هم کوئ نو ښه په سوچ فکر او غور سره یې کوئ تا اوس فرمایل چې
د انسان وړه غوندې غلطي د ټول عمر پریشانی جوړه شي. خود دیم خیال ساته چې د انسان د وړې وړې غلطۍ په وجه باندې چې د بل چا اولاد به ورته ټول عمر ساتل ور په غاړه شي. زه به ما سره کوزه لاړه شم. زما مهربان زما مهربان زما مهربان زما مهربان زما مهربان زما مهربان. تاسو د واده نه وړاندې موږ ته دا ویل ضروري ونه ګڼله چې ستاسو د زوی واده هم شوی دی او یو زوی هم دی. رښتیا مو ویل، ضروري مو نه ګڼل. که ضروري مو ګڼل نو تاسو ته به م ویلو. خدای دې نه کړي زما زوی دې واده دپاره مسفټ نه او نه په ده کې څه کمی شته چې تاسو مو خبر کړې وې. ما ته دا وایي خورې ستاسو په خیال دا خبره په ټول بنیتي نه ده؟ بدنیتي؟ او مای ګاډ، دا تاسو څنګه عجیبه عجیبه خبرې کوئ وروره؟ مونږ عزتدار او د شریف خاندان خلک یو او تاسو دا مو ګورئ که نه چې مونږ ستاسو لور سره څه کړي دي. په دومره وړه خبره تاسو تعلقات ولې ختمول غواړئ؟ او هسې هم د جینۍ کوروالی او د جینۍ کوروالی سره دونه بدماشي مزه نه کوي. نعمې ترورې د جینۍ د کور پیغورونه اخر تر کومه پورې به د جینۍ کور اوري او جینکۍ به د کومه پورې چوپ وي؟ تر کومه پورې به د هغوی مور او پلار دا خبرې برداشت کوي؟ تاسو موږ ته صرف دومره ووایئ چې اصل کې زموږ ګناه څه وه؟ غریبي یا جینۍ؟ فلا بچې ته دننه ځه، مونږ خبره کوو دوی سره. نو وایې که نه؟ اخر تاسو ویل څه غواړئ؟ مونږ خو دلته رسم و رواج پوره کولو راغلي وو. مونږ ته څه پته وه چې دلته به تاسو میدان جنګ تیار کړی وي او مونږ ته به د خپلې نوې ناوې انګور نوې مخ او نوې بدلون ښکاره شي. دا تاسو څه وایئ؟ خدای دې نه کړي زما په لوڼو کې څه کمی نشته او څه چې تاسو وکړل څه مو کړي دي؟ که په تېر شوي وخت کې زما زوی په امریکا کې واده وکړو یو زوی وشو نو څه قیامت خو رانغلو که نه؟ شکر وباسئ چې تاسو کره یو ښه شان رشته راله. داسې رشته خو به تاسو ته په کتلو میلاو نه شي. اوس تاسو د حد نه وځئ. د نکاح 3 لفظونه زما د مور او پلار د خپل زنځیرونه نه چې تاسو به هر څه وایئ او موږ به هېڅ نه وایو. زما مهربان زما مهربان